نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر مونږ په مسجد نبوي کې وکړو او 10,000 صحابه کرام د ځان سره مرګري کړو او یې چې زو مکه مکرمه باندې حمله کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوه بیبیانې ملګری وي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها دا دواړه بیبیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفی ته ورسید ذوالحلیفہ نو الته سره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میلو شو چې د خپل کور سامان په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچی ور سرم دی او کور والا ور سرم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عباس تر چرته رواني ورته وی د الله پاک پیغمبره زه درتلم مدینه منورې ته ما هجرت کو زه خو تام پسې در رواني مته خو دې خو را رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خپل اهل او عیال او سامان چې کم دی دا مدینه منورې ته ولېږه او ته زمونږ سره مرګري شې مونږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زمونږ سره جهاد ل روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ د دغه ځای نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مرګري شو اصل کې د عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی نه مخکې مسلمانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زه مدینه منورې ته هجرت کوم درځم خو نبی علیہ السلام به منع کوي عباس ته مرزه ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته دې د پاره چې موږ ته د مکه د خلکو خبر راکای ته موږ پسې مرزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نزان سره مرګره کوي عزت زموږ مرګره شچزو بیا مخ کې تل یو بل مقام دی چې هغه ته مقام ابوا ویل شي چې الته کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه کرامو سره ورسېدو نو الته سره یو درې تنه نور مرګ میلو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیان دا ابو سفیان نه د بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبد الله ابن امیہ دا دوه تنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دوه تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبد الله ابن امیہ ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی رورو مو د ابو سفیان رضاعی رورو ځکه نبی علیہ السلام د حلیمی بی بی په خوړلیو کنه او د ابو سفیان هم د حلیمی بی بی په خوړلیو نو دا دواړه رضاعی رورو مو نو د نبی علیہ السلام د تر زوی مو رضاعی روري مو او دا د نبی علیہ السلام د وړوکوال ډیر سخت ملګری و داسې ملګری و چې نبی علیہ السلام بچر ته ونه دی ور سره و داسې کنه په وړوکوال کې مرګتیا وي د الکانو کنه نو دې ملګری وو د تر زامنو مو ملګری مو چې چرته به نبی علیہ السلام ولته به سره د ابو سفیان خامخا موجود داسې مرګتیا و ډیر یو بل باندې مین وو خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبري داو کړه کنه نو د ټول سخت دشمنی د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبی علیہ السلام خلاف اشعار به جوړول بیا او دمه به راوستي او هغه به ګډولي خلکو ته به وی چې تاسو د پیغمبر راځي زه درته داغه نخکل مجلس لګوم زه درته داغه نخکل یو مجلس لګوم دی لولې ناراضي چې خواله زي دومره د نبی علیہ السلام سخت دشمنو یا هغه چې د وړوکوالي ملګری او چې کله نبی اسلام د پیغمبر دا وکړه بیا هغه چې د ټولو سخت بدترین دشمنی دی شو د نبی علیہ السلام پس پکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ بیا د جواب ورکو د نبی علیہ السلام د طرفنا دا بل چې عبد الله ابن امیہ دا د نبی علیہ السلام د خپل د ترور زوی دا د عاتقه زوی و د عاتقه بنت عبد المطلب د نبی علیہ السلام ترور و د پلار د طرفنا د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیہ السلام ترور دا غي زوی عبد الله ابن امیہ د نبی علیہ السلام د خپل سکه ترور زوی و
خدیم د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن و. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام دعوت ورکو نو دی عبد الله ابن امیہ ورته سوي ته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم. نبی علیہ السلام او زه الله رښتینی پیغمبر را لېږلم. دی عبد الله ابن امیہ ورته وی کنه وی کو ته چرته اسمان ته وخېږې زه درته ګورم چې ته اسمان ته روانې او اسمان کې یو سوری وشي او ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرشتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې هم نه منم. دا دومره بیا د نبی علیه السلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو. نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره میلاو شو. چې دوی میلاو شو صحابه کرامو ته تپوس وکړه که تاسو چېرته ځئ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روانو په نبی علیه السلام باندې ایمان موږ راوړو. صحابه کرام راله نبی علیه الصلوۃ والسلام له زیری ورکو وی د الله پاک پیغمبره ستا د وړوکوالي هغه دوست ابو سفیان او ستا د خپلې ترور زوی عبد الله بن امیه هغه دواړه مسلمانېږي اجازه ته ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي. نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل زما مخې له مه راولئ زما مخې له مه راولئ. صحابه کرام حیران شو د الله پاک پیغمبره تا خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی یو مې د ترور زوی دی الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته ترې مه خاړئ. نبي علیه السلام فرمایل بس ما خوالی مه راولئ دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی زما خوالی مه راولئ. هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبي علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاکه پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبدالله بن امیه مسلمانېږي رایولو. د نبی علیہ السلام د طرفه به ورته جواب میلاو شو ما خوالی مه راولئ زما خوالی مه راولئ. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ام سلمه رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دوی هغې ته وویل وي ته زموږ لږ سپاره شو که نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته که نه. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره وی د الله پاکه پیغمبره ستا د نبوت او ستا د ښو اخلاقو نه خو پردی خلک محرومه نه دی دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دی دوی به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي. د الله پاکه پیغمبره اجازه ته ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل ام سلمه ډېر تکلیف یې راکړی دې دواړو نو دې دواړو ډېر تکلیف راکړی. یو زما په سپکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو ده ماله داسې جواب راکړو چې کو د الله د طرف نه سره فرشتې راشي او ماله د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې هم نه منم داسې جواب د ماله راکړی دی. دوی رالو علی رضی الله ام سلمه رضی الله تعالی سپارش کوي د الله پاکه پیغمبر زما امید دی چې دا به ستا نه محرومه نه پاتې کېږي زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوې نه. دلته کې دوی دواړه راله علی رضی الله تعالی عنه لره علی رضی الله تعالی دوی دواړو ته وي زه درته یوه طریقه ښیم زه درته یوه طریقه ښیم کېدای شي نبي علیه السلام تاسو معاف کوي څنګه داسې وکړئ که نه چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرکټ د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ په خپله ورشئ چاته وایئ ما او چې د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ که نه نو دا آیات په ووایئ تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. دا آیت په سوره یوسف آیات مبارکه دی چې کله د یوسف علیه السلام ورونه راله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او وی پېژنده چې دا خو زموږ ورور دی او موږ کوی ته ورته کړی و او الله د هغه نه څه جوړ کړی دی بادشاه او پیغمبر یې جوړ کړی دی د ملک بادشاه دی اوس موږ خو کوی ته ورته کړی و. نو وروڼو یې وي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله الله ته په موږ باندې غوره کړی موږ خطا کارو ته الله غوره کړی په موږ باندې موږ نه خطایي شوې ده. ویلاړ شي د نبی علیه السلام وړاندې مبارک وړاندې ودرېږئ د نبی علیه السلام او د آیت مبارکه تاسو ووایئ. ابو سفیان چې څنګه راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېد که نه دا آیت یې وي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله د الله پاکه پیغمبره الله ته په موږ غوره کړي خو موږ خطاکارو موږ نه پوهېدو. چې کله دا آیت ولوستو نبی علیہ السلام چې ورته څنګه وکتل نو نبی علیہ السلام ولې جواب ورکړو وی لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین الله به تاسو ته بخښنه وکړي الله ډېر رحم کوونکی دی ځئ تاسو مسلمانان شوئ. ګوره نبی علیہ السلام به چې څوک به ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیہ السلام مخ مبارک نه شو ټینګولی ورته نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی خیر دی به کوما ته خو هر څه ویلي ما معاف کړي یې. بیا
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله تاسو چې مخکې ما سره څه کړي دي اسلام هغه ارس تاسو ختم کړو هغه ارس تاسو ختم شو د اسلام د وجه نه هغه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان به بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار ویل په مدح کې به اشعار ویل او دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ نه راتو نه براتو د نبی علیہ السلام نه بدای څنګه څنګه ته ګرځیدو او هانه کې نبی علیہ السلام بوله د جنت زیری ورکول اے ابو سفیان اے زما د وړوکوالي مرګریا اے زما رضاعیر ورته خو جنتی نبی علیہ السلام بوله د جنتی زیری ورکو خدای به شرمېده په خپل کړو باندې دوم رستو مانو او دا رنګي عبد الله ابن ابي امیہ دغه با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چرته دې په ژوند کې هم د نبی علیہ السلام ته ببر بیان دي کتلی چې کوم ځای کې به نبی علیہ السلام او د صلی الله خکته کتل د خپل ملامتیا د وجه د نبی علیہ السلام ته ببر بیان وکتلی بهر حال په لار کې ورسره دوی میلو شي د دواړه ملګری د دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبد الله ابن ابي امیہ دوی مسلمانان شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د رمضان المبارک میاشو پر لسم رمضان دوی روان شي وو نو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام روزه وا خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ السلام باندې په خپل هم او په د صحابه کرامو باندې هغه روزه ډیره ګرانه شوه ځکه یو ګرمي وا دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیام په بدن کې راتله نو چې نبی علیہ السلام وکتل چې زما صحابه کرام د روزې د وجې نه کمزوري کیږي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایل روزه ماته کړئ روزه تاسو څه کوي ما ته کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي لیس من البر الصيام في السفر دا نیکی نه ده چې ته په سفر کې روزه ونیسي دا نیکی نه ده چې ته په سفر کې څه ونیسي روزه ونیسي نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایل په خپل روزه ما ته کړه صحابه کرامو ته فرمایل تاسو روزه څه کوي ما ته کوي ځکه جهاد لروان یې کمزوري کېږي روزه اس په نبی علیہ السلام په صحابه کرامو څه کړله ما ته کړله د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روزه خوړې شي بیا چې کله کوجه شي د هغې به سره وګرځئ قضا به راوګرځئ خو که چېرته سفر د ارام وي لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي جازونه دي هېڅ تکلیف پکې نه نو که سفر د راحت وي بیا روزه نیول بهتر دي غوره دي وجه دا ده چې د روزې مبارکې چې کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نشته ځکه چې د رمضان المبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نو اگر چې د دې روزې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان المبارک کې چې د روزې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو روزه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بار بوزي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته وایي دلته تاسو پړاو واچوئ دلته کې ځکه شپه د دلته آرام کو ماسخوتن ټیمو نو چې دا تیاره خوره شوه که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی د خپلو خیمو سره ورونه بل کړئ اور نه دی اور بل کړئ دا د عربو عادتو چې کوم ځای کې به یې پړاو اچو که نه نو هلته کې به یې د خپلو خیمو سره اور بل کو یو خو پخلی مخلی به هم تیارول ځان لا دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې دا لوکي برخ وخیږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلې او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغې د هغې سره به تجارت وکړو سبا په دوی خرڅ کړو سبا د دوی نه واغستل داسې تجارتي قافلې به روانې وي نو د اور به یو علامت په دلیل نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت پالته کې وشو میله به ولګېدله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو بل کوئ اورونه بل کوئ دغلته کې مکې واړو ته خو پته وه چې موږ د نبی علیہ السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبی علیہ السلام په مکه باندې حمله کوي کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلومه و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکی سردارانو دوی راوتي بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه چې حملې مملې خو بس دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي
وی بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کې بودیله معلومیږي دغلته کې چېرته قافله راغلي ور بلګي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تېرېږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تېرېږي نو ابو سفیان ورته وی بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي دا خو چېرته ډېر خلک دی ټول ملک د اور نه ډک دی وی زه چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه یې ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه یې ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیه السلام خواله بیا دا خبرې ورسره کوي په دې کې دغه تېرېدو عباس رضی الله تعالی عنه عباس رضی الله تعالی عنه په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وایي پېژندو که نه نو اواز یې ورته وکړو نږدې ورغی وی ابو سفیانه ابو سفیان منډه کړه وی عباس ته دلته وي او زه دلته یم وی وجنې مې ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل ای ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بل لاري خو زما خچر ته راخېږه نو ایله به بچ کېږي زما خچر ته راخېږه بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی عنہ سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې ابو سفیان دی توره راویسته او رامنډې کړې رامنډې و چې دا خو د نبي اسلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنګونو کې د نبي اسلام خلاف جنګېدل او مشري به یې کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره یې راواخېسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی عباسه وی دا پوری خو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ دپاره را روان دی وی زما د مرګ دپاره را روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو اوس عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو دی په منډه اغسته دی نو د شا اړې وته عمر आवाज وکړو وی ای عباس قسم په الله لږ ودرېږه دا خو د نبي اسلام ډېر سخت دشمن دی ته زما نه چرته زغلی او کو د نبی اسلام خواله دی بوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې دی مسلمانېږي او نبی اسلام ول پناه ورکوي خو د نبی اسلام د رسیدو نه مخکې لږ مال راکړي چې به د خپله توره لږه ساړه کما عمر رضی الله عنه پسې منډې وخي عباس هم په منډه اغستی دی د هغه نه زغلی او عمر نه ته منډې وي حتی در دې چې د نبی اسلام خواله یې ورسو وی د الله پاکه پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ښه ابو سفیان دی او وی دې کوم ځای وی ستا ملګرو گرفتار کړی دی ستا ملګرو څه کړی دی گرفتار کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته وویل وی ابو سفیانه ایمان راوړه زه درته اوس هم وایم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دښمن یې اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسه شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دې قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دې مسلمان شي د دې سره مینه لرم وی ابو سفیانه زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوم هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره بودیل ابن ورقه او حکیم هغې خو ایمان نه راوړو خو نبی اسلام ته څنګه مخامخ شو کلمه یې وویل مسلمانان شو خو د ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله تعالی ته سیټ ته ولاړ دی توره یې ایستلې ده وی د الله پاکه پیغمبره دې نه مسلمانېږي او داسې موقع بیا نه راځي زما دې تورې په حواله یې کا زما د تورې په حواله یې کا بار دا خبره کوي بار دا خبره کوي عباس رضی الله تعالی په عمر رضی الله تعالی پسې داسې سر راواړوله او ګرځېدو ته عمر غلی شه کو ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه ویلي چې وژنه وای ګوره دغه ته کو وی کو ستا د خاندان او ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه وایي چې وژنه وای خو دا زمونږ د قبیلې سړی دی ځکه بار وایي چې وژنه وای عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی ته وکتل وی عباسه وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان زه څومره خوشحاله شویم که نه که دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشحاله شوی وي
وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو ما ته دومره خوشحالي رااله کو خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دورونه خوشحالېدم وجه دا ده که نه چې ته د نبي علیه السلام تری او ستا په ایمان باندې نبي علیه السلام ډېر خوشحاله شو نو چې ما وکتل چې د نبي علیه السلام تره مسلمان شو او نبي علیه السلام خوشحالېده که نه وی ما ته هغه خوشحالي ډېره محبوب ده وی زما زړه خو داسې دی نور چې ته راته څه وایي نو هغه راته وایه نو زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا زما د قبیلې نه دی زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا د نبي علیه السلام ډېر سخت دشمن دی نبي علیه السلام عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل وی عباس د خپلې خیمې ته بوځه هلته به شپه وکړي د ابو سفیان ځان سره بوځه هلته به شپه وکړي که دا صحابه کرام یې ګورې پرېږدي نه د ده ځان سره بوست خپلې خیمې ته نو عباس رضی الله تعالی د ابو سفیان ته دعوت ورکوي وایي ابو سفیان مسلمان شه ټول عمر مو ګټو ته او لوټو ته او بوټو ته سجدې وکړې څه یې راکړو بوتانو ته سجدې وکړو څه خو تې ومنتل مسلمان شه او تا ته هم پته ده چې دا رښتینی پیغمبر دی او ما ته هم پته ده چې زما دا وراره رښتینی پیغمبر دی ولې په ایمان نه راوړي ابو سفیان راته په جواب کې څه وایي عباس ډېره ښه پته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی ښه راته علم دی ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی وی ولې ایمان نه راوړې مړه وی څنګه ایمان راوړم غیرت راله اجازت نه راکوي غیرت لره اجازت نه راکوي زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي زموږ د پښتو غیرت دی که نه زموږ د پښتو غیرت دی مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي خو دا کار نه کومه زموږ د پښتنو دا غیرت دی که نه ته به یو سړي ته په جرګه کې سوال کوي منت کوي دا به ورته ووایي چې لکه ستا پکې پیدره دا کار ولې نه کوي مولي صاحب د پیدې نه زما دې پسې یو کروړ نورې تاوان شي خو نه یې کومه نه یې کومه ولې لکه بس ما له غیرت دا اجازت نه راکوي نو هغه د هغې هم هغه د جاهلیت غیرت و د جاهلیت غیرت و وی ښه راته پته ده چې رښتینی پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی وی ایمان ولې نه راوړې مړه نه زه به دې خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم په دې ایمان راوړم به هر حال عباس رضی الله تعالی قایل نه کو په دې خبره باندې په دې خبره قایل نه کو چې ایمان راوړم سحر شو بیا ورسره عباس رضی الله تعالی ملګری دی وی راځه نبي علیه السلام خواله ځو خو چې څنګه را روان دی په نبي علیه السلام یې سترګې ولګېدې که نه نو بې اختیاره وي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ایمان یې راوړ ابو سفیان مسلمان شو چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل وی دا الله پاک پیغمبران د ابو سفیان چې د مکه سردار دی د مکه مشر پاتې شوی دی نو دته دا فخر لک خون ورکي دا خوخی چې ماته لکه سيو امتیازي غونته شان وي لکه دا خبر سره لګمینه ده نو دته یو خدای غونته کور کې چې دی په خوشاله شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی هغه ته څه دی امن دی دا ور نبی اسلام یو عزت ورکو کنه د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی هغه ته موږ اس نه وایو ابو سفیان ورته وی د الله پاک پیغمبر زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي خو لږ کسان به داخل شي نور به چرته ځي نو نبی علیہ السلام فرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته امن دی هغه ته به موږ څه نه وایو د الله پاک پیغمبر حرم خو دومره غټ نه دی ټول مکی خلک خو پکې نه راځي ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو نبی علیہ السلام فرمایل وی چا چې په ځان پسې د خپل کور ور بند کو هغه ته امن دی هغه ته څه دی هغه ته به هېڅوک نه وایي که ایمان راوړي او که نه راوړي خو چې په ځان پسې د کور ور بند کو دته به صحیح امن وي ابو سفیان وی اوس خبره لږ ټیک شو چې خلک د په ځان پسې د ورونه بند کړي که نه که ایمان راوړي او که نه راوړي ورونه دې بند شي امن به ورته څه شي حاصل شي به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا ابو سفیان یو غونډکۍ ته اوخی جوا چې دا ټول صحابه کرام ویني چې څوک ورته سونه وای ځکه چې هر سړی وي د قبیلې د مکې سردار ابو سفیان د هر سړی د په مرګ پسې ګرځي نو دې غونډکۍ ته اوخی جوا چې دا ټول مجاهدین ویني چې څوک ورته سونه وای چې پته وته لګي دا مسلمان شوی دی وی ټیک شو راځه نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډۍ ته وخېږي او عباس رضی الله تعالی سره ودرېدو نو داسې قافلې را روانې دي یوه قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو او د یو امیر دی هغه جنډه نیولې ده مهاجرینو قافله راله او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي بل قافله د مجاهدینو داسې راله او مخکې د یو امیر روان دی سعد بن عباده رضی الله تعالی دا قافله د انصار وه
انصار د مدینه منورې چې کوم صحابه کرام دي مجاهدینو قافله را روانه وه مخې ته یو تن روان دی جنډه یې نیولې ده سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه خو چې دا سعد ابن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او ده ته یې داسې وکتل هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغه یې وویله وی الیوم یوم الملحمه نن به د جنګ ورځ ده د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو اليوم يوم الملحمه نن د جنگ ورځ ده ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو ابو سفیان ویرېدو وی دا څوک دي عباس رضی الله تعالی تپوس وکړو وی دا انصار دي که نه وی دا خو ډېر غصه دي دا خو ډېر غصه دي په دې کې کتل چې بله ډله را روانه ده په هغې کې هغه کسان روان دي چې ټولو اسلحې اچولي بس داسې را روان دي نو ابو سفیان داسې ویرېدو د عباس رضی الله عنه تپوس کوي عباس دا څوک را روان دي وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي نو دا خو ډېر لوی قافله نه ده دا خو ډېر خلک نه دی په دې کې نبی علیه السلام هم را روان دی په دې قافله کې نبی علیه السلام هم را روان دی نو چې نبی علیه السلام داسې تېرېده که نه نو د ابو سفیان ورته آواز وکړو وی ای محمد صلی الله علیه وسلم وی تا د خپلو صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه پې قتل کړي د مکې خلک ټول قتل کړي نبی علیه السلام وفرمایل نه ما خو دا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکې خلک قتل کړئ نو دا ماته سعد ابن عباده څه ووي وی څه وي وی هغه وایي چې الیوم یوم الملحمه نن خو د جنګ ورځ ده نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ خیر بل چاله مه ورکوئ د هغه قیس چې کوم زوی دی هغه لی ورکئ د هغه زوی له دا جنډه ورکئ خو د ده نه جنډه واخلئ د هغه زوی له جنډه ورکړه بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام مکی مکرمې ته روان دی د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دا د اصفهان اوسیدونکی و اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغې اوسیدونکی و او د یو غټ جاگیردار د یو مالدار سړي زوی و جیداد هم ډېر او پلار مذهبي سړی هم و اصل کې پلار چې نو مجوسی و مجوسی هغه چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامت پورې هغوی د خپل اور بلی هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي نو د ده پلار مجوسي و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و هغې اور نګراني به د ده پلار کوله دومره پکې مخکې و بهر جاګیردار سړی پلار نو دوی به دی به پټیو جیداد او هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په دغې وخت کې حق دین چې صحیح دین هغه دین عیسوي و عیسایت و د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و د عیسایانو هغوی به پکې عبادت کوو نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم زه خو د اور عبادت کوم هغې ورته وایي د اور عبادت ولې کوې د الله عبادت ولې نه کوې د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته دې اور ته خو لاس دن نه کړه چې سیزي دي او که سیزي دي نه ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه ټول عمر دې عبادت وکړو اوس دې اور ته خو لاس دن نه کوي نه دا خو سیزل کوي نو هسې عبادت کوي سوزي دی او عبادت هم کوي نو عبادت د چا وکم د یو الله بندګي وکم بهرحال د هغې دا خبرې د زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کو نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو هلته کې به عبادت کو پلار یې پې خبر شو چې پلار یې پې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات ووخو ته ما ته هم نه ګورې زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو ډېر زیات یې ووخو حتی تر دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وی تړو بهرحال دا هغې عبادت خانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي په څه طریقه ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي هغې ورته ټیک ده
بیا سه عیسایانو شام ته تلل دته سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو کو تر سره مرګري کېږي روان شه نو سلمان فارسی رضی الله تعالی هغه زنجیران مات کړو په هر طریقه چې ځان کولو کو هغه قافلې ته ځان ورسو او لار شام ته ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد هلته تپوس کو پتا سو کې غټ فادری دلته کم یو دی دا عیسایانو چې کم غټ عالم دغه دلته کم یو دی چا ورته وته نو خو دا دی د چې التلال ډیر ضعیف فادری د دا خدمت شروع کو خپل ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډیر مالدار سړی دی او زه د یو مالدار سړي زوی ما خو پلار مې مجوسي دی او زه په دغه باندې مجبوره کړم کوم زه د کور نه را تښتېدلی ما او ما عیسایت قبول کړی دی هغه ورته وی ټیک ده زما سره به د به د هغه خدمت کوو زده کړه به یې ترې کوله هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و ده د هغه خدمت کو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت را نږدې شو د ځنکدن ټایم و بیمار شو نو ده ورته وی ته خو مرې مړ کېږې او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم سلار وښیه که نه نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم په هر دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل فادري له ورسېد هغه ته خپله کیسه وکړه چې تاله پلانکي فادري رالېږلی ما هغه مړ دی خو هغه راته چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وي ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغه نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک رخ کړی خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې په څه طریقه جمعواري کوله ما د ده خدمت کو دیم بوډا و وی دې رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ده راته درېیم تن یاد کو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي به هر حال دی مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم هغه راته یوه خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس به کې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې اینم که نه چې د اخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټایم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د اخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچا خواله مه ځه د اخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایلی هغه زه پیژنم څنګه دغه فادری ورته تا ته زه 15 علامات خیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي کمې وي یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګله نه ځمکه تش بیابان به وي شګې به وي شینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی درېیم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی دا 15 خبرې چې دی به وموندلې که نه دا د آخرې زمانې پیغمبر دی سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وایي دغه فادري مفات شو مونږ دفن کو او زه دغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بيزي واغستې تجارت مې شروع کړو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بيزي به څارومه دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم ګډې بيزي مې واغستې ځان مې تجارت هم کو هغه مې سرولې هم نو خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځېدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وی چې موږ د مکې یو ما وی چې یاره داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي
یا هغه راته چې هغه زمونږ په علاقه کې نه کنه زمونږ د علاقې سره د پیغمبر دا خو کړی یو نه کراوته دی ما ته چې تاسو په علاقه کې موجود دی چې او ما چې تاسو علاقه څنګه علاقه ده چې زمونږ علاقه خو ته شي دي نو ته شي دي چینکی پکې نشته ما چې اول علامت خو مونته اول علامت می اومونته بیا مې ورته چې دا پیغمبر څنګه سره دی داغه متعلق چې خبرې وکړنه زما په ځل کې لګ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته چې تاسو ما خپل کړی تر ځان سره بو نه ځي دې راته چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تاسو سره لاړ شو کنه ما ورته چې ټیک ده بهر حال دې کافری چې کله واپسی کوله ما ته چې موږ خو ذکر سره ځي ما چې زر سره زم دې سره مې واپسی وکړه روان شوم دغه کسان ډېر ظالمانو خطر دا کافلی والا زما سره چې کومې ګډي بيزي وي په لارې درنه په زور واغستې اگر انا ارسه واغستل او زين پرې نه خودلما زي ونی ولما او الته کې منډای ته بوستم په وخت کې بداوین زي غلامان خرڅېدلو منډای ته بوستم د تجارت قافله وا ویل تکي ول چې دا زمو غلام د مونږه خرڅو ما ډېر چې ول چې زه غلام نه ما آزاد سره ما چا منله او قافله وداغي خبره خلک اورید زما چانه اوریدله په منډای کې خرڅ کوم غلام رانه جوړ کو سامان رانه مو غستو غلام رانم جوړ کو خرڅ کړم وی چې خرڅ کړم ډېر زیات مې وچړل یماوی چې الله د بادشاہي ژوند مې پرې خودو د ملکه او د نوابي ژوند مې پرې خودو د پلاخ مې په علاقه کې ملکه او نوابي وا او زه راوته دې د پاره چې د اخر پیغمبر تزار ورسم دین حق قبول کما نه خو زه غلام شم زه خو د اخر زمانه پیغمبر تم نشم رسیدي اوس خو دوی خوغه د چې ما سره سکرینو ځکه غلام به تختیدم نشو چې غلام به او تختید نه دغه مرګ به دوی روا غنو وجيب بیا چې کوم ځای به چالان دی کوي وجه دا تختیدل دي زما غلام دی نو تختیدې هم نشم ځکه کو تختم بیا خو مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډیر زیات می جړل الله ته بهر حال دای کا چاغسته مغه په بل خرج کوم څه ډیر زینه خرج شوم تقریبا 15 ځای خرج شوم په اخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینه منورې يهودي هغه واغستم هغه روان کړم ما بوستم وی هغه علاقې ته ورسول مې چې کجوري پکې ډېرې وي ما ورته چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب ده وی کجوري پکې ډېرې وي زه خوشاله شوم ګوره چې دا پیغمبر غزای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده علماء لیکلي دي چې کله حج لاړ شو عمره لاړ شو بیا مدینه منورې ته ځي کنه نو په بس کې چې ناست کنه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینه منورې حدود شروع کېدو ولې دغه ځنه به درود شریف شروع کی چې کله د مدینه منورې د کجورو باغات تاولې درکنه الله دې موږ ټول حج عمره لبوزي چې کله د مکې نه ځي مدینه منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونی شروع شي د دغه ځنه څه شروع کا درود شریف په شروع کوي دا علماء لیکلي صحیح طریقه ده دغه ځنه به درود شریف شروع کوي دغه ځنه به د مدینه حدود شروع کیږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډیره ده ایماوی چې کېدې شي هغه هجرت چې بکی هغه به دازي په هر حال د يهودي سره وما او هغه لمې به زمیدار کوله او دا يهودي را باندې ډیر زیات مېنه ما په ډیر په اخلاص کار کو نه را باندې مېنم ډیر زیاتو ویلیګاو په پټو کې می داغه کار کو په کجورو کې کار مې ولکو په دې کې ناسا پیچغه شور شو په مدینه منوره کې زه لږ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی وی تاسو مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوته دا شور او دا غوغا سره جوړه شو وی چې د اخر زمانه غ پیغمبر چې کنه هغه د مکې نه مدینه منورې ته هجرت وکړ پیغمبر د مکې نه مدینه ته راغی ایماوی چې ځه الله تبارک وتعالى غدوم علامتهم پورکو وینا غالم خپل مالک لره مالک ته وی چې مال لګي کجوري نه راکای غلام دکنه ما ته چې مال لګي کجوري نه راکای زره دغه سړی خو لازم ځان سره بلګي کجوري ورسمه یا غراته وی چې وای نه کجوري والته کنه دې ځان سره می کجوري واغست یوامي غستلارم دغه پیغمبر خواله چې ورسېدم امام ته کجوري مخې ته کې خو دی امام ته چې سلمان فارسی مده فارس اوسیدون کوم خدل ته غلام یم امام ته چې دا کجوري د سدي امام ورته چې دا می تاسو له صدقه راوړی دا نبی رسول الله رانه واغست قبول کړي خو مرګ ته چې الکه وخوري تاسو وخوري امام ته چې تاسو چې سلمان موږ پیغمبران صدقه نه خورو
مونږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو مونږ پیغمبران صدقه نه خورو ویرالما بیا د مالک خواله ورځې پس مې ورته چې مال لګي کجوري نه راکې ځال ته ورځم چې واله کنه بیا مې کجوري واغستې چې واغستې بیا دغه پیغمبر خواله ورلم ما ته کجوري کې خو سلمان اسدي ما ورته چې کجوري مې راوړې دي خدا تاسو قبول کړئ نو ما ته چې د څه کجوري دي ما چې دا مې سي هدیه راوړې تاسو لره نبی علیہ السلام ته په خپل اول واغسته او خو بیا مرګ ته چاله وخورئ هدیه یې وخوړه هم په ملګرو هم تقسیم کړه ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې کېناستم نو بیا پاڅېدم د نبی علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاڅېدم د نبی علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم اوس مهر نبوت وینم که نه اخري علامت پاتې چې دا وینم بار بار به د نبی علیه السلام شا ته تلم خو ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا صادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم ویلی خو مې نه شو ما وایي چې زه دا صادر به چېرته داسې وکشي چې زه به یې وینم نبی علیه الصلاة والسلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي سلمان فارسي څه لیدل غواړي نبی علیه الصلاة والسلام داسې ځان صادر ته وکړی کمیس نه نبی علیه السلام دا صادر داسې ښکته وکشه چې وکشو وی مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلی شوی پیو چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پکې ښوده او په چغو چغو نبی علیه الصلاة والسلام ته په جلا شوم چې د الله پاک پیغمبر ما دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل د نبی علیه الصلاة والسلام لرالمه په جلا ورته شوم ما ته چې کلمه راته ووایه د کلمه راته وویله ما ته چې سلمان دلته راځئ ما چې د الله پاک پیغمبر نشم راتلی زه خو پردی غلام یم زه به ستا خواله څنګه راسم زه خو راوتی په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم نبی علیه الصلاة والسلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت سره وکړه مکاتب دې تا جوړ کړي ووایه ته زه بله دومره پیسې درکړم ما آزاد کړه دا عقد سره وکړه ما وایي چې ټیک ده لاړم خپل مولا ته مې وایي چې ما آزاد کړه زه به درله پیسې درکړم نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یالي نه که نه داسې که نه زما نه مولا ډېر رضا وي هغه راته وایي چې سلمانه دومره به سره راوړي دومره به سره راوړي او په دې پلان کې باغ پټي کې راله د کجورو یو باغ ولګوه او چې کله هغې کجورو دانې شروع کړي نو بیا به خبرې کوو بیا به څه کوو ما وایي چې زما ارمان نه پوره کېږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا چې کجوره دانه نیسي ته کجوره نه لکې هغه غټېږي او بیا دانې نیسي په هغې کې خو کلونه لګي کجوره نه لکئ که نه بیا چې هغې دانې ته رسي نو څو کاله پکې لګي ما چې دا ارمان زما نه پوره کېږي رالم نبی علیه الصلاة والسلام لره سترګو نه مې اوښکې روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي ما ته وایي چې ولې ما ورته چې یو خو رانه هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دی زه غلام یم او دویم هغه و چې کجورو باغ راله ولګوو چې دانې ونیسي بیا به دې ازاد ومه نو دا کېږي نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه کړه دا ورسره څه کړه پخه کړه د الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبره وکړه حق زه سره وکړه بیه سره پوره کړه صحیح دی زه لاړم امام مولا ته وایي چې دا عقد راته منظور دی دا راته څه دی بیه زمونږ منظور دی چې صحیح ده هغه هم په خندا شو صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې بیا کجوري کوي بیا به وروسته ګورو صحیح شو بیه مې ورسره وکړله ورځې لږې غونته تېرې نه وي چې نبي علیه صلات وسلام راپسې سوال جواب وکړي سلمان فارسي ته وایي چې زما خواله راشي د نبي علیه صلات وسلام خواله رالمه نبی علیه صلات وسلام راله سره راکړو چې سلمانه دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره څوک چاله ورکوي په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي نبی علیه الصلاة والسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښو د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښو وي سلمانه واله دا سرو د الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي دا خو نه پوره کېږي سلمانه دا اوس ته خو ورته دا وتله که نه دا خو ورته وتله وي چې سره مې وړو مولا له مې وړو مولا ته مې چې دا سره وتله وي چې هغه وتلل چې څومره هغه ولي دومره وختل هغې سره ولږ ما چې وړو ولږ خو چې څومره هغه ولي دومره وختل دا د نبي علیه السلام سوه معجزه وه د نبي علیه السلام ښه یو سره خو وشو اوس کجوري به څه کېږي نبی علیه السلام کجورو د کار ټایم راغی نبی علیه السلام راته چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو کجوري پکې درله ما چې ځمکه برابر کړه
نبی علیہ السلام لعلم د الله پاک پیغمبر ازمکه می تیار کړی د کجوري بګی کرل غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګره شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه ورړه کجوري ز په خپل کرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام کجوري په خپل لاس نه حل کړی الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیہ السلام باغ ولګو کجوري نه حل کړی چې کجوري نه حل کړی کجوري دومره زر زر غټې دي چې د کجورو د بار ټیم راتلو ټولو کجورو بار ونیو په یو کال کې ویم کرلی کجورو سوی ونی داریم ونیولی بارداریم شولې زر زر غټې شوې سلمان فارسی راغلی د الله پاک پیغمبر کجورو خدانی کړي دي ته خو راشه نن دارې له لږ کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمام کجورو دانې نیولي خو په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دي نیولی نبی علیہ السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجوري نیولي دي دوه ډکو پکې ولې دي نیولي عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې ما کړلیو دا پکې ما کړلیو د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجوري نه دي کړي نبی علیہ السلام دا وباسئ شابه الله په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکې نور نار کړو او چې څنګه یې نار کړو هغې دوه ډکو بار ونیو هغې هم څه ونیو بار ونیو سلمان فارسی رضی الله تعالی لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله در کړو او تا وی چې باغ راله وکړه او چې کجوري وکړي بیا به ته ازاد یې راشه هغې دانې هم نیولي دي مالک چې وکتل وي سلمانه ته ازاد یې ته ازاد یې الله سلمان فارسی راغی د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې لګیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام دپاره به تکلیف برداشت کوي مصیبت به برداشت کوي غمونه به برداشت کوي تهمتونه به برداشت کوي الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې گزار کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویلی او که نه وویلی کوډګر یې ورته ویلی او که نه وویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر ویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوډګر ویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون ویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر ویلی دی شاعر ورته وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانې د اوښانو نه راتاو کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاڼې مبارکې د وینو ډکې کړي دي شوي دي که دا نه دي شوي عایشه بیبي ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره په تا باندې کومه ورځ ډېره سخته راغلې ده یا عایشې چې کله طایب ته لاړم که نه د طایب خلکو په ګټو وویشتم هغه ورځ راباندې ډېره سخته وه راباندې ډېره سخته وه زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړي او تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف ګزار کېږي کله به در باندې په بل طرف ګزار کېږي برداشت پکای برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی قربان شم د احمد محبوب نه او ډېره اخره زمانه راوتې ده الله دې زموږ د دین اسلام حفاظت وکړي